سپین شوې اوربله خو سرتوره چا ونه لیدلې او مړه شوې په کوره خو تربوره چا ونه لیدلې. دا هغه شعرونه دي چې دا به د پښتنو جنکو په حیا او د هغو په پرده باندې لیکلی کېده. شاعرانو به شعرونه وي، لیکوالانو به لیکل کول، سندرغاړو به سندرې ویلې د پښتنو جنکو په حیا او د هغو په پرده. نن زه د هغه ټیک ټاکرو جنکو نه تپوس کومه چې ستاسو هغه حیا، ستاسو هغه غیرت، ستاسو هغه پرده څه شوه؟ نن چې تاسو په ټیک ټاک کې خپل د جسم نمایش کوئ او تاسو په ټیک ټاک کې ګډېږئ، تاسو نه د معاشري هغه پیغورونه هیر دي، تاسو نه خپل هغه پښتو هغه غیرت هیر دی، خپل د پلار د عزت، خپل د رور د عزت خیال تاسو نه هیر دی چې تاسو د خپل پلار او د رور د عزت لږ خیال وکئ. دا هر څه ستاسو نه هیر دي. صرف 2 منټو له سوچ وکئ، هسې 2 منټو له سوچ وکئ. زما دا خبره به بالکل بکواسي په دې عمل اړو مه کوئ. صرف 2 منټو له سوچ وکئ چې ستاسو رور ته، ستاسو پلار ته څوک په بازار کې دا خبره وکړي چې دا د ټیک ټاکرې جینۍ پلار دی او یا دا د هغه جینۍ رور دی کومه جینۍ چې په ټیک ټاک کې ګډېږي او خپل د جسم نمایش کوي. نو زه وایم که په هغه رور او په هغه پلار کې لږ غونته کې غیرت وي نو هغه به ژوندی په ځمکه کې پکې ته ورننوتی د شرم د لاسه. نو سمجدار سړي له اشاره کافي ده. تاسو پوهیږئ چې زه تاسو ته څه ویل غواړم، دغه د ټیک ټاک په شانې ناسور چې ستاسو زندګیانې تباه کړې، د دغه شي نه بس کئ او د دې خپل د جسم د نمایش نه بس کئ. هغه جنکو ته زه وایم یو څو جنکۍ چې خپل د جسم نمایش په ټیک ټاک کې کوي، ژبه هغو پښتو وایي او د دغه یو څو جنکو د لاسه ټولې پښتنې بدنامیږي او په ټولو پښتنو پسې خلک خبرې کوي. نو که تاسو سره د خپل عزت پروا نه نو کم سے کم دا کمې جنکۍ چې په کور کې په حیا عزت ناستې دي د هغو د عزت خیال وکئ. ډېره مننه او ډېره مهرباني.